واپس خج بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله د طلاق مکره چې کوم سړي باندې جبر وشي او هغه خزل طلاق ورکی دا طلاق به نافذ شي او کې به نافذ نشي. امام شافعی رحم الله مسلک دا دی چې طلاق د مکره لا یقع، بس د مکره طلاق نه واقع کی. اور عندنا احناف فرمایي چې طلاق د مکره چې کوم دی نو دا جائز دی، یعنی نافذ العمل دی. امام شافعی رحم الله دلیل چلے دا باب د امام بخاری دی چې لا یقع، اور احناف رحم الله چې کوم دی دای مسلک دا دی چې طلاق د مکره دا واقع کیږي. او دلیل د صفوان ابن عمرو الطائی روایت ده، خودل تنشته صفوان ابن عمرو الطائی روایت ده چای کې راځي لا قیلوله فی الاسلام، او یو روایت لا قیلوله فی الطلاق، فطلاق قیلوله نشته ده، قیلوله من اقاله وشو یو ځل دی یو سید خلینا طلاق نافذ شو، الفاظ وت انت طالق یا طالق، لفظ دا طلاق واقع شو لا قیلوله فی الطلاق. او د مشکات په تخریر کې مولانا ادریس کاندلوی لیکلی دی چې یو سړی راغی او خدته خفا او خوشاله نه و، تا خیال ورته او بس دی خزه دا خاون څه طریقې سره پردو او مړی باندې ولا چړکې کې خو دې مال به طلاق راکې او کینی علالوم دی دا سیمه ګوره ها خیال کا وی به علالوم دی بس دې ته خطر رااله چې ردا په واقعي علالي ار دی ورته چې تک ځان ته تعلق دا ته پاسه ده. کله چې قاضي څخه عدالت ته فیصله لاړه نو بعضی چې دا خو مکراو دې طلاق نه دی واقع شوی، او بل کسوی قاضي چې نه طلاق واقع شوی دی لا قیلوله تفلس فی الطلاق، یو ځل د خلین رد شوی دی او بس اوس نه واپس کیږي. نو عندنا طلاق د مکرا واقع کیږي، شوافی پریز باندې نه واقع کیږي. ای استدلال کې د بابنا او موږ تل استدلال کو د حدیث د صفوان ابن عمرو الطائی چې لا قیلوله فی الطلاق. اوس پاتې شو دا مسله چې طلاق فی الاغلاق والمکره، او حدیث کې راځي چې طلاق د مکره چې کوم دین او دا نه واقع کیږي. مګو چې ثلاث جدهن جد وعدلهن جد، درې څه دي چې جد عدلهم جد، یعنی سمانا درې څه داسې دي چې رښتیا خو رښتیا دي، هغه دروغ هغه ټوکې ټکل هم په رښتیا دي. نو هغه کې څه شری الطلاق والعتاق، ٹھیک شو کنه، طلاق دی او عتاق دی دا پای کې دي. اوس کې توې چې ګوره حدیث کې راځي لا طلاق فی الاغلاق، دا غي جواب د محدثینو زده کوي. علماء کرام فرمایي چې یو معنی دا چې اغلاق معنی لیونه دی، لا طلاق فی الاغلاق یعنی لا یقع الطلاق من الجنون، چې کوم سره جنون دی دغه طلاق نه واقع کیږي. ٹھیک شو. او بل دلیل دا دی چې موږ وی ګوره په حالت ته اکراه کې یو اختیار وی یو رضا وی، نو په حالت ته اکراه کې سلبی رضا کو کې دی شي خو سلبی اختیار نه کیږي، نو دغه اختیارمند دی کنه. لازم دلیل دی. دیم دلیل دا دی چې قران عظیم په حالت ته اکراه کې عاد مستجاب ګرځول دی. وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وجوګنا قرآن چې وایي خذوا ما آتيناكم بقوة، نو ګوره کوئی تور په غر په بر دي خذوا ما آتيناكم بقوة، نو په حالت اکراه کې خبره معتبره ده. ٹھیک شو. نو په اکراه کې سلب دا رضاوی سلب د اختیار نیوي، نو دغه اختیارمند ده کنه. او بل خبره ده چې وقود طلاق د لپاره تصدیق الفاظ ضروری دي، نو دې چې انت طالقونه وینو خبر خلاص شو. ٹھیک شو. پس والسکران والمجنون، اوس په دې ځکه هدایت روانېږي
طلاق د سکران نافذ دی اندنا البته د مجنون طلاق نه سکی او مجنون نمبر هغه ماتو دی چې دې په خو بد باندې نه پوي اسی کی کتابی کاغذی مجنون نه مراد نه دی لکه سبا خلک ورچل جو کې دیجی لیونه نه پوي او څنګه نه لیونه پوي او د سکران طلاق واقع دی دوشو وامرهما او معامله دي دواړو یعنی طلاق او د سکران دواړو د مجنون دواړو والغلط والنسيان او الفاظ غلطه او پیره په طلاق کې معنی دا چې موږ کې یو سره په غلطه انت طالقون وي نو د طلاق واقع کیږي او خیال نو نسيان نو انت طالقون طلاق واقع کیږي اب دې حضرات په غلطه او په نسيان طلاق نه واقع کیږي ها دارنګ و شرک وغيره او غیر د شرک نه لکه دوی وی کی او سره دی او کلمه د کفر په خطی سره ویلا یا کلمه د کفر په ساون ویلا نو نه کافر کیږي په قول النبي صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات اعمال دارو مدار په سباندی اپ نیت ته ندی خو نیت نه دی شوی لہذا طلاق نه واقع کیږي وتل الشعبی او امام شافعی رحم الله دغه تایید کې دا خبره آیت لستل لا تواخذنا ان نسینا واخطانا الله چې موږ نه ایر شیا موږ نه خطا شي نو غرف مکوا معلومه نسیان په خطا غرف نشته دی نو لہذا طلاق واقع کیږي نو واقع کیږي موږ طلاق واقع کیږي ځکه چې دا معاملې د دنیا ده دا د آخرت معاملې نه ده یو دا چې د غرف ده موږ په دې غرف نشته طلاق واقع شنو طلاق چې حقوق طلاق کم غرف ده وما لا يجوز من اقرار الموسوس اور امام بخاری بیان دا غسی دا په باب باندې عطف دی بیان دا غسی لا يجوز من اقرار الموسوس چې نه جائز کی د اقرار د موسوس نه اوس ما ته وکیدا اوس لکه یو سره د زموږ مسره ټول اتفاقی ده پسره کی وسوسه د طلاق تیریږي یا پسره کی وسوسه د کفر تیریږي د پدی وسوسه باندې کوم په دې ذهن کې د طلاق یا د بل څه راځي په دې باندې اس اثر نه مرتب کیږي سو پر چې تصدیق نیت یا تصدیق حروف یا تلفظ نه کوي اځه وسوسه د خیال تیریږي را تیریږي ان الله رفعان الامه سده ما وسوست به القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ویلو للذي اغمائز اسلامی تا اقر علی نفسی چې چا اقرار فزان باندې کړو بدکارې سره حضور صفه کې مکمل تفصیل را روان دي ابک جنون ای پتا لیونتوب دي دا زوم دلیل نه ده امام بخاری وایي چې دا جنون معنی دا شو چې د مجنون دا طلاق نه واقع کیږي دارنګه د مجنون اقرار هم نه واقع کیږي ځکه حضرت ابک جنون تلیونیسه بس وقال علی بقر حمزه حواسر شارفیہ دا اشاره د دې طرف ته چې لکه د سکران طلاق نه واقع کیږي امنګ چې واقع کیږي پای خپل د سکران د پار دل ذکر کوي او دا حدیث مخکې تیر شوی دی حضرت حمزه رضی الله عنه چې شراب سکلو هغه زمانہ کې چې لا حرمت شراب نور راغله او دې را پاز د حضرت علی سبزا اوخي وي واغې د من نوشلولې او دغه کلیجو یې نه را بار کړ او ځان له خوښ قال علی علی سیبراغه نبی پاک ته بقره حمزه تو حواسر شارفیہ اشرول حضرت حمزه تشیدو خزما او خزمانه ګره او خزما ښا فتفق النبي صلی الله علیه وسلم یلوم حمزه شروع شو پیغمبر اسلام چې ملامت کوي سو حمزه صاحب فذا حمزه تو قسم لا چې قتل نو حمزه سے بنشکیو محمرتن ناو سری کرشی وسترګې دي ثم قال حمزه نو حمزه سے بوې نبی علیہ السلام ته قال انتم الا عبید لابي نیتا سو مګه زما د پلانو کرانو غلامان دای په نشکی حضرت ته ویلو مانو دا چې په نشکی قول معتبر نه ده فعرف النبي صلی الله علیه وسلم انه قد ساملا چې دې په نشکی ده فخرج وخرجنا معه حضرت راغي جنگونه ک
او زور نه کزکه چې دی وکه په خبره اثر نه کو. فقال عثمان بن عفان وی لیسا لمجنون ولا لسکران طلاق، د مجنون د سکران طلاق نه واقع کیږي. مګوي د مجنون خو نه واقع کی چې د مرفوع قلم دی، خو د سکران واقع کی چې کله د تصدیق لفظو کی. او دا دلته کې داسې یو کیسو یو سړی خزل طلاق ورکړ، ان می واسه چې فلان کې ما زغ په خپل غوان وځان سره وشتل، یاره ما خو دې سړو مخکې دا خبر وکړه چې ما فلان کې د فلان کې لوري ته په ما باندې یو دوا درې شرط طلاق ہے. بیا میاش پس چراغی چې ما نشه کړی و، کسان ځان سره وشتل چې په نشه کې طرف ته پوس کړي چې په نشه کې نه واقع کیږي. نو ما په نشه کې نه واقع کیږي، خو چې سره په داسې خبرو پیږي هغه ته نشه نه وای چې تا چې نوم د خځې اغستنو سره شو تا پیژنده چې نوم یې دانه الو خواږه نوم دی واغسه دا تا یو دوا درې سلور پنځه دی ولې نه تا یو دوا درې وقف دی وشوي. نو ما لا تتخذوا آیات الله هزوا ما طلاق واقع شو خلق ولې کلی چې نه واقع کی یا سره زمر شو بیا هم تقریبا 25 سال زیات پاتې کېدو. چلو جی. وقال ابن عباس طلاق السکران والمستکرہ ليس بجائز. ابن عباس طلاق د نشئی او د مستکرہ جائز نه دی، لیکن موږ وایو چې حدیث کې راغلی لا قیلولة فی الاسلام او ثلاث جدون جدون واذون جدون لازم دلائل دي. وقال ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، طلاق د موسوس نه صحیح کی ٹھیک ده چې وسوسه ده او تلفظ نه ذکرې ته په خیال غسل خبره تیریږي را تیریږي او دا انسان نه سره انسان په دې مکلف نه دی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وقال اتا اذا بدا بالطلاق فلو شرطه، دا بل مسله شو. پدې کې یو مسله د چاله تقدم د شرط او تأخر د شرط سره کلام بدلیږي او کنه بدلیږي. دا زموږ اتفاق دی، دوی اتفاق دی چې یو سره طلاق معلق بشرط کی، شرط مؤخر وی یا شرط مقدم وی، او دوړ صورتونو کې طلاق معلق بشرط دی. لکه یو سره خذ ته انت طالق ان دخلت الدار، شرط مؤخر کا، یا وی انت طالق ان دخلت الدار، ٹھیک ده کنه انت طالق ان دخلت الدار تی شرط مؤخر شو، یا ان دخلت الدار فانت طالق شرط مقدم کا. نو په دوړ صورتونو سره کلام یو دی چې طلاق واقع کیږي. دی اذا بدا بالطلاق فلو شرط، یعنی ابتدا بالطلاق شرط مؤخر شو نو فلو شرط معنی په وجود د شرط سره طلاق واقع شي. وقال نافع طلق رجل امراته البتة ان خرجت، وقال ابن عمر ان خرجت فقد بطت منه. نافع وی طلاق ورکی یو سری خپل خزل البتة طلاق قطعی بتی، ان خرجت معلق کړو دا طلاق بتا په خروج د خزل سره. ابن عمر ان خرجت کی دعوت لا فقد بطت منه، خدا د خاوند جدا شوا. وإن لم تخرج فليس بشيء، طلاق سے سید نشي. مسله حل دا او اختلاف دې کې دی لکه یو سره خزل ته وی چې انتی بتتون ان خرجت الدار فانتی بتتون، او چې طلاق معلق په خروج د دار سره او طلاق بته دي. نو هغه مسله ده عند الاحناف طلاق باین واقع کیږي یو کې نیت ته زوج کړی دی یو، او طلاق واقع کیږي درې کې نیت ته درې وي دونه واقع کیږي. اما شوافی اغیوی کې څنګه نیت د یو معتبر دی نو یو کیږي کې دو نیتونو دو شو او کې درې نیتونو درې شو. او بل خبردار چې کله شرط موجود شو نو بت تتها، او چې شرط موجود نه جو مزید کی دا چې یو ځکه یو سړي خزه ته وي ان خرجتي من هذا الدار فانت طالق، که چردی دار نو وته نو ته طلاق ہے. بیا یو عالم یو فتوا لیکلی و، خیر د فقه ډکا و، فقه نه ډکا و،
اولا خنو هغه چې دا ور چې دی دا دیوی بل ور جوړ کړي نو دا دغه نظیر ازي دین دین طلاق نه واقع کیږي لکه دا اشاره کوي ان خرجتي من هذا باب فانت طالق دا باب بند کې او بل باب جوړ کړي هیله جوړ شو وقال زوري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامراتي طالق ثلاثا اوس یو سړی د خزه ته منظوري وي خزه ته ان لم افعل كذا چې چرما دا کارونه ک پوشي وکذا دامونه ک فامراتي طالق خزه می طلاق کړه ثلاثا يسالو اما قال دنه به تفوس کی دا خبره چې دی ویلي دي وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين واغه سړی چې دی باغی باندې زه غټه کړو وخت دغه یمین حاصل باندې ځان پوکا فین سما جلن کې نټه مقرره کړی وا اراده اراده کړی وا وقد قل علی قلب او باغی زړه جوختو حين حلفان جوړ ذلك فی دینی و امانتی دا خاص کو په دین دې کې او په امانت دارې دې یعنی فی ما بین او بین الله اصلي باندې ځان پوکا یو سره خزي ته چې علم افعل کذا فانت طالق کہ ما دا کارو نه کنو ته طلاق ہے یو مطلب زه خو بکوما کیوں مې نه کنو ته طلاق ہے اوس په منګه دینه تفوس کو چاله کې علم افعل کذا تاسو ویلو او څومره نیت کړو نو کې دې علم افعل کذا ما فلان کی کار ویلو او میاش نیټه کړی و یا می هفته نیټه کړی و نو ټیک د دیانتن فی ما بین و بین الله اور کی چری دی دا کار وک سو وخت وک دا خزه په طلاق شو فقها ذکر کوي چې چر دا سره مړ شو دی دا فعل نو کړي نو پس د مرګ نه آدمی فعل متيقن شو نو پس د مرګ خزه په طلاق شو افس دینه وته خزه په طلاق شو کنه ځکه چې آدمی فعل شو ها موجود شو چوز دینه کار بالکل نه کی ځکه مړ پس مرګ نه جوړه ها وقال ابراهيم ان قال لا حاجت لي فيك یو سره خزه ته چې نشته زما ضرورت پتا کې تعالی می څه ضرورت نشته ده او فری طلاق واقع کی نه واقع کیږي وای نیتو اعتبار نیت ده چې لا حاجت لي فيك کې دې چې دې زوس بوډای ما او مال نشته ضرورت تا سره بس کار مې نه کی بس خلاص زه بوډا شوم نو طلاق نه واقع کیږي یا کہ لا حاجت لي فيك زبازان په خپل ډوړې په خومه او کپڑی وی زما تعالی ضرورت په ډوړې اخلي پخلی کې نشته جو نه طلاق کیږي او کې دی چې تاسو ضرورت نشته یو نه ته طلاق ہے جو خلاص طلاق په واقع شو خلاص بس خبر اخلاص بلا مسله وطلاق كل قوم بلسانهم دا بلا مسله ده او اعتبار د طلاق د هر قوم په خپل لغت ده معنی دا چې امام بخاری وی سره د طلاق تعلق په انت طالقون سره نه ده د هر طلاق وقوع د هر چا په خپل اصطلاح ده لکه بعض عوام وی ته په ما باندې یو دوا درې کله وی ته په ما باندې درې شرط کله ته په ما باندې درې کانی کنه نو اوس دا درې شرط او درې کانی وی دا د کتاب کې نه دی راغلی دا څه مسله کتابي خو نه ده لیکن په دې طلاق واقع کی ولی طلاق کل قوم بلسانهم د هر چا طلاق په خپل لغت باندې ده چې لغت چا څنګه وي پښتو وي فارسی وي انګلیش وي هر یو څه بس بلا مسله وقال قتاده وي اذا قال کی وي او سره خذتا اذا حملت فانت طالق ثلاثا کتا تا حمل جوړ کا افستا په خېټه کې حمل راغې ته حامل شوي فانت طالق ثلاثا دوی شرط طلاق ہے اوس بس کی دا قطادوی یخشا عند کل طور مرتن دیبوتی کی دلرا پر طور کی یو ځلا ولی چرتا دی یو ځل وتی کړه کې دې چې دغه وتی سبب د اولوک ګرځېدلی وي نو طلاق واقع شوی دی نو چرته دانی چې بل وتی په متلقیونه کی او تی حرام ده دا ډېر محتاط خبره ده لیکن جمهور مسلک دا ده
ابن سیرین وی یخشا حتا تحملا دی وسره خپل حساب کتاب کوي سوچ حامله شوی نه ده چې لس کال پس حامله شو لس کال پر دې خپل کار وسره کوي سو په حمل زور نه دی شوی ابن سیرین دا قول جمهور دی دغه جمع کول شي ها فین سبان حملها فقط بانت او که حمل کوټنه ښکار شو ان فقط بانت بیا بتی بای نشي او چې سو پر حمل ظاهر شوی نه دی نه باینه کی شرط موجود نه کړه وقال حسن بصری اذا قال یو شیخ الحقی بیالکی نیتو دام د فقه مسله خذ سره جګړه و زکور ته د مور خپل کړه میکی وکا الحقی بیالکی نیت معتبر ده کې دې چې دی چې الحقی بیالکی پلار کمزورې دي لاړشه یا مو دنا جوړه لاړشه ٹھیک شو کنه نو نیت او که مراد ته طلاق جو باین شو وقال ابن عباس الطلاق عن وتر فلتاق مورد بوجه الله بلا مسئلہ ابن عباس سے فرمائے الطلاق عن وتر اے وقود طلاق وقت ضرورت وی وقود طلاق وقت حاجت وی بس مخکې سے نیت راغی طلاق د ضرورت شی دی طلاق د حاجت شی دی او طلاق سره الور کی چې ضرورت راشي اول اتاق لوجه الله تعالی او اتاق د خدای رضا دی پاری نو هر وخت کې دی شي طلاق بلا ضرورت نه او اتاق لوجه الله نیک عمل د جسوخ مرضی کوا وقال زوري وی ان قال مانتی بامراتی چې اوسه خزه ته وی چې ته زما خزه نه نو اوس به طلاق واقع کی نه و نیت اعتبار دی لکه اوس کې دې شي یو سړي خزه بد اخلاقه بد چلن را او د خاوند باندې ظلم زیاتې کوي او دې ته چې مانتی بامراتی ته زما خزه نه ته زما وزیر اعظم ہے او زه دې اډر کې راوستې ما نو مطلب دی او که دا ورته چې ته می خزه نه یعنی ته نیت طلاق وجود دي شو فوین نوا طلاق فو ما نوا وقال علي رضي الله تعالى عنه علم تعلم تني خبر چان القلم رفعان ثلاث قلم د الله رفعان ثلاث یعنی درې کسان دي چې پای باندې گرفت نشته دي ان المجنون حتا يفيق لونی چې سوپری روغ شي ویني وان السبي حتا يدرك چې بالغ شي ویني وان النائم حتا يستيقظ الکه چې په خوب کې ور بند کې ور کولاو کا په دې سره سکیږي وقال علي وكل طلاق جائز الا طلاق الماتوه دا زمون دلیل شخه كل طلاق جائز دلیل شخه كل طلاق جائز هر طلاق جائز دی سوا د قمقلنا ماتونا دا دلیل شخه چې طلاق د مکرہ صحیح شو دا قول دالی دلیل لنا شو چې كل طلاق جائز هر طلاق جائز دی کہ مکراوی کے سکران الا الماتو چلے ونی وی نہ بیان صحیح کی جی وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا حدث عن زرارة بن عوفا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذا تجاوز امه ما حدثت في انفسها ان الله الله درگذر فرمایل دی زما د امت د غرفنا ما د غسی حدثت بی انفسهما چې خیا وی وینا کی پاغي سدوی زړه پزره کې خیال راځي معلوم تعمل او تکلم هغه شکنه چې عمل پینی کړي یا تلفظ پینی کړي لکه وسوسو روایتونو کې چې راځي بعض صحابي برانه یا رسول الله په ځکه می تاسو ګنده خبري راشي چې زه اخکار کوم نظیم چې په اور کې سوځي دلې سپرټه شوی هغه له خو په اخکار کول هغه د خوري په باره کې داسې نبی رسول الحمدلله الذي رد امر امتي لل وسوسه شکر اجتماع د امت معاملہ وسوسه ته چې سو پر تکلم او فعل نه راغلی نو غریب نشته شکر ته وباسه وقال قتاده اذا طلق في نفسه فليس بشيء طلاق ورکی او خذل را پزړه کې نو دا هیڅ نه یعنی سمانا نو واقع کی او کله کې طلاق تلفظ کړو تزيد حروف کړو بیا بسم شو او کې تلفظ تفسید حروف نو شو بیا څه کیږي جی وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهب عن موسى عن ابن شهاب قال عن مسلمة عن جابر عن رجل من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اسلم اغسرید چنوی ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنہ ده او صحابه کرامو کې دا هغه شخصیتو چې دینا لغونی خطی شوا د زناو او دیراغ نبی علیہ السلام څخه په دې حال کې پیغمبر اسلام په جمعات کې
فقال دی انه قد زنا دې سړي خو بدکاری وکړه ځان ته اشاره وکړه فاردانه نو حضرت ته مخواړو بلخوا او تاسو ته امام بخاری په دا باب کې د مشکات کې تاسو ویل دي چې کله یو سړی راشي بدکاری زنا کینو سندې اسنګ الفاظ دي ادفعوا الحدود ما استطعتم ادفعوا الحدود ما استطعتم دا نه چې خوای سدي کړی هغه چې ما دا مړه پرېږدلې ونی چوپ کینه تمکلا او بیا مړه کوم مړه کما کړی اسه ګنده خبره کې مړه قلار باندې کینه هغه نه جی نه وا خور کنه چې پوښتې ته خامه خوي نه بیا ته وکړه حضرت مخواړو فتنا حال شیخ الذي ارضا نو دې قصد کو د حضرت هغه طرف ته چې دې تمخ اړولو فشهد علی نفس اربع شهادات مختصر نو سلور گویان قسمونه وکړه فزان گوی وکړي فدا حضرت ور راوبل قال بك جنون لونیس قال حال احسنتا وعده ذکر دي قال نم فامر بي ان يرجم فرجم ذکر شي بالمصلى فغزید مانزه چغه جنازګه ده جنازګه مسجمات نه ده فلما ازلقت الحجاره هر کچي ذوالحاله کدلرا لاچار کدلرا غټو چې خلق به غټي وشتي او چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او دې په تنگ شو نو جامازا نو پټو پونو شو پمنډه شو پټو پونو شو حتا ادرک بالحرا دغه تقدید تر دې چې په مقام د حری او رسول شو نو فقتلا هو جل شو دلته کې اختصار د رسول حدیث دی مشکات کې تفسیر تاسو ویل دي څنګه نه نو دې دلته نو تختید مخله او صحابي راغی دای په لاس کې دوخه اډو کې جام وا دیو ته اشاره وکایو له سر راواچ مړ شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا یا الله ترکتموه پرېخمو فوجکان الله ترکتموه فإنه قد تاب توبة لو قسمت على جميع الأرض والسماء لا كفت جی وفي قال حدثنا ابو اليمان قال عن شعيب بن زهري قال عن بني سلمة بن عبد الرحمن وسيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا ان الاخر قد زنا ګور اخر ما ثاني نه غزت دی اول نه دی ان الاخره بشک دی بیکار کس معنی بشک دی بیکار دی ناپوی او بیکار ها کې په پښتو معنی کې دی وکم سیدا بیشک دی نمبر 2 تاسو خلک دا نمبر 2 دی کنه بیشک دی نمبر 2 کس ها نفس خپل ځان ښکارا کوم فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فارض عنه فتنحى لشقه وجهه الذي ارض قبله فقال له ذلك فارض فتنحى له الراجع فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنبوا به فارجموه وقال قد احسن وعن الزهري قال اخبرني دی واده کړو ها من سمع جابر بن عبد الله الانصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمسلم وای ما زو باغه مرګورو کوم چې چا دې رجم کړو بغټو وشتلو فرجمناه بالمصلى بالمدينه فلما ازلقت الحجاره جمازان او تختیدا ها حتى ادركنا بالحرة فرجمنا حتى مات باب الخلع وكيف الطلاق فيه باب الخلع وكيف الطلاق فيه باب د په بیان د پیش کولو د خلع او په بیان د کیفیت طلاق په دی کې ګور علماء کرام امام احمد ابن حنبل سے مسلک دا دی چې دا خلع چې دا نو دا فسخ دی فسخ نه مراد دا چې نکاح مات او بچ دې خذل له یو حیز رانی او په بل تور کې ورسره خپل نکاح کول شي دا امام احمد سی ورای دا باقی ائمه او حضرات ثلاثه دا رای دا چې دا خله چې دا طلاق باین دی چې طلاق باین شون اگر چې خذ په جدا کیږي خو شو کنه او په دې باندې بیا 3 طلاق 2 طلاق نور واقع کیږي شي دا سری طلاق باین دی په شریعت کې خزر صرف دا حق ملاو دي چې یو خزر د خاوند نه مسن پریشان وا په دا ویل شي چې زما خپل مال ټول تا حواله کومه په مال ازادي راک او قول مختار دا دی چې دا به سر خپل مال خاوند ته پریږي سر خپل مال لکه حدیث کې اوسره روان دي نبی اسلام هغه خزر ته وی چې تعالی خاوند کم
حدیقه باغچه را کړی دا واپس کوي او سو کو چې دمره مال شرط کول شي چې څومره د مال په مقدار وي خو بعض علماء کرام وایي چې سره خپل بچي پرې خودي شي نو ټول مال ورکړم صحیح ده خو قول مختار عقد چاول می ذکر کړ جی جائز نه دي چې واخلې هغه مال چې تاسو دی لور کړو زره بردمار نه الى قول تعالی ظالمون واجاز عمر الخلة دون سلطان بس حضرت عمر سے جواز د خلی ورکړ د بغیر د اجازت سلطان نه معنی کې یو خزا خاوند په خپل مابین کې مخالعت کوي د خلی مکالمه کوي او راضی شلو دوی دواړه نو قاضي اجازت ته ضرورت نشته ده بس مخکي واجر عثمان الخلع دون عقاد راسها بس او اجازت ورکړي عثمان رضی الله عنه الخلع په بدل د خلع کې معنی وکړي دون اقاس راسها سوا د هغه چيري د سر دې دینا د چيري دغه ویختو د سر دې دینا بس اقاس اصل کې دی زمانه کې وته ګوجي وي دا خزي دا وخت جمع کی کنه بازار کې ملاوي یو ګوجو باندې ورته واچي پای کې وخت کلک شي خدا په خاص زمانه کې نه و نو بچي پیژنې په خوا به خصوص بچي نه چي کنه نور بچي چې خدا کپڑے وال بچي نه وختو کې په اخر کې د غرونو کوسم شته وختو سره با بچي کونسای کې راويسته نو هغه کونسای ته مراد شو دغه هغه بچي وې د سر نو معنا هغه کپڑا چې کم سره دوی خپل د سر ویخته تړي هغه ځان ته پری خودي شي کنو ارس ورکینو ورکول شي کومګه د خلاف اولاد بالا قدري مہر بس بس طاووس معنی کې چې حدود الله نه مراسله وي فی مفت لذل كل واحد منهم على صاحب فی الاشره والصحبه مراد د حدود الله نه هر هغه شی دی چې فرض کړی شوی دی پر واحد د خزه خاوند علی صاحبین حق د خزه په سړی او حق د سړی په خزه باندې فل عشرتی والصحبه چې دغه تعلق د عشرت سره یعنی ژوند تیرولو سره او صحبتی او لوی کار سره ها ولم يقل قول السفهاء لا تحل حتى تقول لا سمعنا ولم يقل قول السفهاء چې لا تحل حتى تقول او معنی دا شو چې د طاووس د صفهاو خبره نه ده کړې معنی څه دا عقل مندای خبره ده چې دا حدود الله نه مراد دغه حدود دي ها ولا تحل حتى تقول لا اغتسل لك من جنابتنا اسو کوئی چې ګوره دا خله جایز نه د تردی چې دا خزه د خاوند نه نافرمان شي او تردی پر چې دا ورته چې زب غسل د جنابت نه کوم یاد شو دې دوه معنی دي یو معنی کنایه ده ادمي وتی نه ده چې خاوند ورته چې راځه هغه زه د جنابت غسل نه کوم معنی ځان نه ګنده کوم نو معنی تا ځان ته نه پریږدم نو بیا خاوند مجبور دی خلا بکې ځکه چې دې اویز سره پاره دیم قول دادی چې دا خزه داسې بی دینه ده چې نور خدا شپې ګړبړ صحیح دی خدا لامبینا مزنه کې ځان پاک نه ساتي خاوند ته چې تب لامبي دا به در باندې فرض دی هغه لمبل منبل نه کوبا ته به ورته چې زم د خیر سره جی وبه قال حدثنا ابو جبير قال حدثنا ابو وهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن مطعم بن عباد ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم دا ثابت ابن قیس مبارک دا لیکي محدثین چې د خطیب د پیغمبر علی السلام الک رنگ نه تور او قد کمزور او څنګه مخ مبارک ورته مصحابي صحابي دي خوندور نو او आवाज الله داسې ورکړو بیان چې د خطیب د پیغمبر علی السلام او خضراله خدم ډیر خوي د الله پیغمبر خاون می ډیر خدای خو پزړه کې می کوزيږي نه ځان نه ګناګارو ما چې ما ته دې ته و چې ما پری معنی دا چې عزت پزړه کې زما نشته ده مینا واسره پزړه کې نشته نو سړی ټیک ټاک الاخري ان امراه ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم راغ نبی پاک سره فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اوتبالي في خلق ثابت ابن قیس یو داسې خاوند دی زما چې عیب نه لګوم په اخلاقو کې ولا دین نه په دین کې
ما ډیر دیندار دی تهجد گزار دیندار دی او ډیر با اخلاق دی ولكن يكره الكفر في الاسلام لیکن په اسلام کې ناشکری ناخوخو ما کفر معنا بنکه په اسلام کې ناشکری می خوخه نه ده ما زه ناشکر یم اے زړه کې می قدر نه پیدا کیږي بدی میشي اخلاق ټیک دي خو نور می بدی شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام اتردین علی حدیقته ایت هغه باغچه چې تا دینه په مال کې اغستې و ورکول واپس کول تیار وي او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقبل الحدیقه والدی خزنه باغچه فطلقا تطلیقه او طلاق ولا ورکا قسطلانی لیکلی دي چې دا سو جوا دا ابن ماجی روایت ده دا سو جوا چې ثابت ابن قیس دی خزل خوخنو لکان ثابت اشدهم سوادا ثابت اشدهم سوادا واقصرهم قامتا واقبهم وجها وجګنه دې تکتورو ډیر زیات مدرکیو او مخې سبل شان اقبهم وجها نو مخیم ټیکنو دیکھو او قدم اندریو اورن تکتورو زکه دی خذله پرنګ مخخنو فقدم خوخنو او مقداسو چیرې دا وترنه انا زکه وی چې اکره الكفر فی الاسلام جی وبه قال حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن خالد الحذائي عن كرمة عن عبد الله بن ابي هذا وقال دا جديد اخذ چود عبد الله بن ابي خور ها وقال تردين حديقته قال نعم فردتها وامره يطلقها وقال بل فردتها نو دې هغه باغچه ورته رد کړه نو امره حضرت ثابت حکم وکړ چې يطلقها جی وقال ابراهيم بن طهمان عن خالد عن كرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن ابن ابي تميمة عن كرمة بن عباس انه قال جاء بن ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن اني لا اعتب یعنی زه بد عتاب نکوم بدی نویم په دین او په اخلاقو کې لکن لا اطيقه سمانا طاقت نلرم د ژوند دې سره تیجه کنه طاقت نشه جو ژوند تیر کوا بدی میشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقة قال نعم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المحرمي قال حدثنا فراد وابو نوح حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن كرمة بن عباس قال جاء امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وامره ففارقها وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن كرمة ان جميل فذكر الحديث د دې نوم لکه جمیله او د ثابت ابن قیس د خزرم جمیله قربان باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند ضرر باب الشقاق بعد په بیان د مخالفت په منځ د خزر د خاون وهل يشير بالخلع آیا په وخت د مصالحت قاضي جج حکم اشاره په خل سره کول شي عند الضرر په وخت د خوف د نقصان د خزر خاون جواب دې آو لکه خزر او د خاون اختلاف دی حکمین بلار شي مصالحت وکي که مصالحت نه کېده او د خزر طرف نه نفرتو مطلب دا خزر طرف نه نفرتو نو آیا دی وخت قاضي ورته د خل پیشکش کول شي زړه دې ته مونږ چې تا دې پریږي دي خو تو ورمار و غیره به ورته پریږي دي دا ویل شي وی او ویل شي جی وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. جي. وفي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ليث عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة يستأذنون في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذنوا لهم. إن بني المغيرة أولاد مغيرة دا ګوره دغه اشکال چې مخکې او دالور د بیجال او دلته مغیره راغی په دلاندې نقطې لیکل دا چې چونکې دې کې منافات نشته لري ځکه چې د مغیره اورنیک دغه د ابوجال اورنیک چې کوم دغه مغیره راته د ابوجال په نیکونو کې مغیره راته نو وایي چې د مغیره اولاد استاذنوا اجازت غوښته د حضرت نه فی ان ينکح علی ابنتهم چې نکاح کې علی لور دوی علی دمنګ لور ورکو ستا اجازه ته
نو حضرت فلا اذنو زه اجازت نه ورکوم ولی لکه په روایت کوم غویلی ولی اجازت نه ورکوم زکه چې په یو کور کې لور د نبی او لور د دشمن نشي جمع کېده او دا د حسن معاشرې نه خلاف دی جی باب لا يكون بيع الامه طلاق ګوره په دې کې دا مسله ده چې هلکه ستا یو ویزا وا او تا خپل غلام لا په نکاح کړی و آی بستا خدمت کو لیکن بل خدمت نه سر روټه کټوي خدمت وو اوس کی چره مالک ولګي او دا ویزا خرڅه کې په بل باندې نو آیا دا بیا د دې ویزا طلاق دی تو جمهور مسلک دار چې لا یقوم بالطلاق تبدیل د ملک راغی خو طلاق خو دی اب سره تعلق لري زوج سره تعلق لري په بیا د سید سره د طلاق هیڅ نسبت نشته دی جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في باريره ثلاث سنن یعنی درې حکمونه شرعیه په وسدي احدى سنن مخي من بار ویل دي انها اعتقد فخير في ذوق اوتقت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه تقور بلحم او کټوي خټ کېدل په غوخو سره فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت ډوډۍ او انګله سالن د کور سالونونه فقال علم ارى حضرت ورته چې روټه ولرالن غوخه پکې نه و وی علم ارى برمتن فيها لحم ما کټوي نو لیدلې چې په خېدل او پکې غوښه اغي بلا او ولكن ذلك اللحم تصدق على بريره اخو غوخه د زکات خیرات او بریره باندې وانت لا تاكل الصدقه حضرت علیه صدقه ولنا مخکې مسله ویله په تبديل د ملک سره تبديل ده ان راځي قربان باب قياد الامر تحت العبد بس دا ډیره لویه مسله ده په کتابونو کې معرکۃ الآراء مسله ده مسله ده خيار الامه تحت العبد ویزا چې په نکاح د غلام کې وي او دې دا ویزا آزاد کړی شي نو دې ته اختیار شته کې نشته نو دې کې یو مسله اتفاقی ده یو اختلافی ده مثلا حل شو مسله اتفاقی ده چې لکه ویزا دې آزاد کړه او د دې ویزې خاوند غلام دی نو اجماعاً دې ته اختیار دی ځکه چې دا اوس آزاد شو نو اقوا حالن شو او خاوند عبد دی نو ادنا شو نو لہذا دی کی انکار د استفراش نه راتلی شي نو اتفاقاً دې ته اختیار دی چې د عبد زو سره پاتې کیږي او کې نه پاتې کیږي دا مسله اتفاقی ده دوی مسله اختلافی ده چې دا خاوند حر وو نو بیا څه حیثیت دی ائمه ثلاثوی چې کله خاوند حر وو نو بیا اختیار نشته دی او امام سے فرمایي چې خاوند حر وی هم دې ته اختیار دی دغه چې ته ازادي ملا شو نو ډیره ممکنه ده چې مخکې د دې خاوند حر سره خوخه نه و نو دې خپل اختیار وکړ چې خوخه وا د ټیک د وسره به اوسېږي او کله خپل اختیار وسکی نافذ کی جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت عبدا يزاد بريرة وبه قال حدثنا عبد الاعلى رأيته عبدا ما ولد ده غلام یعنی زوج بریرہ خاوند بریری ده سو غلام نو امام بخاری په دا ثابتې چې زوج د بریری چې کم دینو عبد وو په وخت د طلاق په وخت د عتق نو ځکه وت اختیار ملاو شو امنګ وی چې نه په وخت د حریت زوج د بریری چې کومو دیسو حر وو امنګ ان شاء الله باندې کتاب راوړو وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يزاد بريرة كان ينظر اليه فهو في سكة المدينة جنب وای نبی علیہ السلام وای ذاک ابن عباس ذاک مغیث عبد بني فلان دا مغیث دا د بریری د خاوند نوم دی غلام د فلان کی یعنی زوج د بریری
کانی انظر الیه گویا کې د دې مغیث ته ګورما یتبعها چې د بریری پسې شوی دی فی سکک المدینه دی او قصود مدینه یبکی علیها ورپسې جاری په سړو مزاج د نسی کنه پوښی هغه وخت د دغه بریری ورته چې د تاسو نه پاتې کېږي هغه مخکې روانه ده مغیث یا بریرا قم انظر الیا هغه ورته چلا ولی اته تختې دا ورته چې لګودريګا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن سلطان بن عباس قال كان ايوب عبد الاخر يقال له مجلس مع عبد بن فلان كان ينظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينه وقصود مدینه ورپسې د مغیث منډي ولې و سړی زامنو دا واقع په دې سړو قسمت کې منډي دی وای خبر کړه باب شفاعت النبي صلی الله علیه وسلم په زوج بریره باب د بیان د شفاعت د پیغمبر علی السلام په زوج د بریره معنی دا شوې چې چونکه مغیث ډیر جړل نبی اسلام بری راشن یک وخت ورته ګوره دا شوې در پسې جاړي اخیر د کنه دې تاسو د پاتې کیږي بیره ډیر خیال او ځکه پیغمبر صاحب په کور کې لوي شو اشیاء به ویجی حکم دی امر دی وینا امر نه دی چې جی مشورې نه دی نه پاتې کیږي کې مشورې زنه پاتې کیږي او کې امر نه بیا باطل نه خاصه بس جی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن سلطان بن عباس ان زوج بريرة كان عبد يقال له مغيث كان ينظر اليه بس ګورا توجه کوه زه وای شابه د کان ابدن ته بیا وکې دي يطوف خلفها يبكي ودموعه تصل على یتو خلفا منډي ورته پسې چړلې او اوخ کې په ګيري باندې روانو نبی علیہ السلام خپل تر عباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث ایت تعجب نه کې مینه د مغیث نه بریری سره ومن بغض بریره مغیث او د بغض د بریری نه مغیث سره ګورینا نبی علیہ السلام له راجاتی جنې رجوع ورته کمنی اغه یا رسول الله تامرنی تما ته حکم کوي وینا وینما اشفو ولا حاجت لی بیا زما حاجت نشته اوس ګور نبی علیہ السلام په دې باندې وی ولې تعجب وکړ راستا اشیل کلی غالب داده ان المحب لا يكون الا محبوبا محب خلیق مگر محبوبی نو پکارو چې دا محب محبوب پکارو دلته خو محبوب نشته دی مغیث محب دی نو پکار دی محبوب خو کنه خدا غیر محبوب دی ویا کلیه ما ته شو اکثریت ده اوس دې کې دا مسله دوی تا ثابت کړه توجه ده دوی وی چې ګورا مغیث چونو دی ابدو موږ دلته کې کوم روایت کان ابدن دی نو مراد کان ابدن نو مراد چې دی په زمانه کې ابدو دا مراد نه چې دی اوس ابدو نو کان ابدن اخبار دی د کونیت د ابدیت نه چې دی مخ کې ابدو اوس ابد نه دی دغه خبره ده چې دا روایت دریو راویان نه ثابت دی یو اسود دی او بل اوروه دی دویم عبدالرحمن ابن القاسم دی روایت د بریرہ د دریو راویان نه ثابت دی اسود اوروه عبدالرحمن آجائے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی ندری راویان دی یو راوی اسود دی بل راوی عبدالرحمن ابن قاسم دی اور دریم راوی اوروه دی د دې دریو راویانو کې دواړو عبدیتم ذکر کر دے حریتم ذکر کر دے چا حریت ذکر کر دے عبدیت نے ذکر کرے او چا عبدیت ذکر کر دے او په حریت کی تردد ذکر کر دے دروات اختلاف ته په دې مسله کې ډیر زیات دې لپاره موږ چې اصل زم دعوه دادا چې بریری ته اختیار زکو چې دا څوک دا عبد دی واخې څوک منګو دې هورو او کوم روایت کې چې کان راځي دا اخبار د ماضی نه ده دا اخبار څنګه ماضی نه ده بلکې دې سو عبدو
اور هغه د پارتاسو ابو داود جلد اول 211 صفحه ده. ابو داود جلد اول 211 صفحه او پای کې دا ذکر دی چې کانه حرا زر او باسه. دا ګور ها جی نو 200 جی دیم دګه او دیم دې او لانجه بل ها او کنده وقت الوتر دی یار ماشاءالله یو مصیبت دا چې دې کې وایي فرق دی یار دا زغ بیا وګورې ښا اوس دې ولې سمرانه نو ابو داود 211 دی ښا ترمذی 219 صفحه ورګه خپل ترمذی کو ترمذی 219 صفحه جی باب ما جاء فی الامتی تو تقولا زوجن دلتا دا حدیث ہے انا قالت کانا زوج بریرت عبدا فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها ولو کان حرا لم یخیرها بیا ورپسې دوی ذکر کوي چې دا حر ورپسې نو روایتونه دي او که تفصیل دي نسائی جلد ثانی 105 اور 106 صفحه کې دا ذکر چې دی وخت دی حر چل مخکې باب وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا شعبة عن قام بوالو ان عائشة ارادت ان تحتجب رجلا فاقام عليها بلا يستيقظ ولا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتقى واوتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ان هذا مما تصدق به على بريدة فقال هو لها صدقة ولنا هدية زبست ياسر بانا بورشما